ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین نن ز تاسو سره په یو اهمه موضوع باندې مخاطب یم چې موږ به خپل د زړونه د شیطانانو د وسوسو او د چالونو نه څنګه بچ کوو. نو تاسو ته زه یو مثال پیش کوم چې بیت الله شریف د الله تعالی کور دی. ابرهه وغوښتل چې د بیت الله شریف یعنی د الله تعالی په دې کور باندې حمله وکم او په خپل قبضه کې راولم. نو الله تعالی په دې باندې د ابابیلو یو فوج مسلط کو چې د هغې په ذریعې سره د ابرهه سره د لښکر نه تباه او برباد کو او الله تعالی خپل کور بیت الله شریف د هغوی د چالونو نه محفوظ وساتلو. نو د دغه شان د انسان د زړه چې د هم د الله تعالی یو کور دی. نو که شیطان په دې باندې د هر طرف نه د حملو کولو کوشش کوي، نو تاسو که په زړه باندې د الله تعالی د ذکر د لا اله الا الله ضربونه ووهئ او د الله د الفاظو په غشو باندې شیطانان وولئ، نو بیا ګورئ چې الله تعالی ستاسو د شیطان د وسوسو نه څنګه محفوظ کوي ستاسو د زړونه. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هغه خلق چې هغه پرهیزګاران دي او د الله تعالی ذکرونه کوي، کله چې د شیطانانو یو ډله په هغوی باندې حمله کوي، نو هغوی د الله تعالی ذکر کوي چې په هغې سره الله تعالی د دوی د شیطانانو نه د دوی زړونه ایمانونه محفوظ ساتي. الله تعالی د موږ د شیطانانو د وسوسو نه د چال چلونو نه او د هغوی د هتیارو نه موږ محفوظ وساتي. او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مخکې د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د خدای په امان، والسلام، جزاکم الله خیره.